ورځ په صوابع کې صحافي او د مشرق ټي وي نماینده هارون خان د قتل خلاف د مردان پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهرینو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صحافي روايت ته دې تحفظ ورکړی شي. تیره ورځ په صوابع کې صحافي او د مشرق ټي وي نماینده هارون خان د قتل خلاف د مردان پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرینو په لاسو کې پلیکارډونه نیولي وو چې پرې د هارون خان قاتل گرفتاري او د حکومت چارواکو خلاف نارې درج وي. د مظاهرینو وینا وه چې صحافي هارون خان قتل په آزاد صحافت باندې یو ناوړی گزار دی. دوی په شریکه یو قرارداد پیش کړو چې صوبایي حکومت دې د صحافیانو تحفظ یقیني وکړي او د هارون لپاره دې یو خصوصي پیکج ورکړل شي. صوبایي حکومت ته کوم مرکزی حکومت هم ستاسو په اساست د مشرق په اساست سره دا مطالبه کوم چې د هارون خان خاندان سره د مالی امداد خصوصي پیکیج ته ورکړي شي او د قاتلان د گرفتار کړي شي او د دهشتګردۍ د اکټ لاندې د خلاف مقدمه وچلولی شي او انصاف ته کورنۍ ته ورکړي شي. مظاهرینو د حکومت نه مطالبه وکړه چې د هارون خان لپاره دی خصوصي پیکج ورکړل شي او د هارون خان قاتلان دی زر تر زره گرفتار کړل شي او د هارون خان قاتلان د ترهګرۍ د سوري لاندې دی مقدمه وچلول شي او د هغې کور ته دی انصاف ورکړل شي. هارون خان داغي قتل چې کوم دی دا صرف د یو صحافي قتل نه دی بلکې دا د صحافت قتل دی. دا په صحافت باندې یو ډېر ناوړی گزار دی او زه دا غوښتنه کوم چې څومره زر ممکنه وي د هغه قاتلان دې ونیولی شي. د دې وینا وه چې صحافي هارون خان قتل په آزاد صحافت باندې یو ناوړی گزار دی او د هارون خان قاتل دی زر تر زره گرفتار کړی شي. دیو د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې صحافیانو ته دی تحفظ ورکړی شي. د اطلاع